السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته اورمور نیوز افیشل له طرف نه مخاطب دی او د مرزا کلی سټاپ سره مونږه ولاړ یو په دلته کې ما پسې کال وشو الله دې دغه خلکو عزت وکړي او بلکې چې راغمه نو خدای دې بیم عزت وکړي چې ما ته هارم د ګلونو واچولو او زه په هسپتال کې وم په پندو کې الشهامه میډیکل انسټیټیوټ کې خدای له ما ځان رو رسولو دلته کې چې کم کار کیږي نو دا د ورمړو ته کیږي چاهه هغه کار که د هرې پاټۍ په وساتت سره کیږي د هر سړي په وساتت سره کیږي خو چې د ما ورمړ قوم ته خیر راځي د هغې به مونږه تایید کوو د هغې به مونږه ستاینه کوو دلته کې چې دا کم کنیکشن کیږي د دریو کلو ورمړو ته په د تارو تر نافارم نه چې کوم ګیس پیپ لاین راغلی دی او دلته کې اوس مرزا کلی روډ باندې د ورمړ قوم ته هغه پیپ چې کوم دی هغه کنیکشن کیږي د دې معلومات کوو چې دې کې به ګیس کله راځي د خیره سره او اوشو د چا په وساتت سره تاسو مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روغ خپل نوم اولو خیا عظمت جلال نوم د ټیپو استاد کوس کریما کو زورمړو د کوم محلي کمبرخیل کمبرخیل دلته کې چې نه دا کومه د ګیس د افتتاح شو دا کم لین چې د ترنا فارم دی سره ټچ کیږي جی بالکل د دې تاسو سره څه ثبوت او څه دلیل دی هغه ته بیان روکې دا څه کار دی کنه چې د دې ثبوت د نن نه 2 میاشتې مخکې ما په فیسبوک باندې ورکړی او ټول کلی کتلې دی ما سره کم از کم د خپل ورمړو سره د ما 11000 فالوور دي ما سره د عظمت جلال برکی په فیسبوک باندې باقي مو بار دا ثبوتونه ورکړي دي خلکو ته چې دا د ارباب امیر ایوب د فند نشوي دي خو د افسوس خبره دا چې کله داسې خلک دي چې ته پته ولګي چې دا کار کیږي نو سار لاغي پوسټ ورکي یا څه داسې طریقو کې چې هغه په دې باندې خپل دغه وکي الله گواه دی الله دې کې به مو خپل نیتونه یا خپل ایمانونه پکې نه خرابو د نن شپږ اتو ورځې مخکې ماته ارباب صاحب وي مو راغلو میټینګ دی هغه په ځای کې په 25 تاریخ پورې وزه دا ګیس کوم خو تاسو دا خبره مه کوئ بل ورځ ارباب صاحب د اشتیاق ورمړ دواله رالو هلته د هغې د خولې نه دا خبره ووته چې وروره دا ګیس زه 25 پورې کوم پرون نه بیا پروپیګنډه شروع شوه نن دغه د ټي بي اس راغی خلکو وکتو ارباب صاحب راوړو دغه د خدایي شروع ده نو زه دې قوم ته یو خبره کوم چې خدای دپاره کوي دا منصوبې مونږ لره تلل دا په د ورمړ قوم باندې یو احسان دی که مونږ پکې ما او تا کوو که نه نو دا نقصان ورمړ قوم دپاره دی ګوره که د اپوزیشن والی راوړي که د حکومت والی راوړي دلشاده کو تی راوړي کو زه راوړم خو موږ یې ورمړو دپاره راوړو او که داسې نه یو د موږ نه دا منصوبې خرابېږي نو سبا به د ورمړو بچي لاسي او د ما او د تا غاړه به نو زه ټولو ته سوال منت کوم چې خدای قرآن ته وګورئ دا منصوبې مه خرابوئ ځکه پرون دا پروپیګنډا هم کېده چې دا ګیس ارباب امیر پاتې کړی و اشتیاق ورمړ پاتې کړی و حالانکې الله ګواه دی ګوره ما تاسو ته ووایي که نه چې دا صرف یو اشتیاق ورمړ دی او یو ارباب امیر ایوب دی چې دې ورمړو دپاره دې دلته دپاره لګېدو دا منصوبه یې راوړې ده دې که څوک وایي دروغ وایي بس کتونکو دلته کې زمونږ یو ویډیو چې کومه ده هغه وایرل شوی وه چې ملک بخ جمال صاحب د ما نه مایک والی و په هغې باندې چې کوم دی نو خلکو ډېرې خبرې کړي دي خو ملک بخ جمال صاحب ته زه دا وایم چې ملک بخ جمال صاحب له بیا یو 2 کسان هم ورغلي وو د ما په سر باندې او دوی ورته ووایي چې زه ټیک ده که دا کار ما غلط کړی وي نو زه به د دې معذرت وغواړم خو آینده دپاره به داسې نه کېږي بیا د مونږ رورولي ده او د مونږ کلیوالي ده خو د ملک بخ جمال صاحب نه دغه تپوس کوو چې د دې څیزه دا کم ګیس چې په ترنا فارم باندې راغلی دی د دې دی سره څه ګارنټي څه وارنټي ده او ګیس به پکې کله شروع کېږي السلام علیکم وعلیکم سلام زه د دلشاد بھائی تا شکریا ادا کوم تا سره چې کم تلج کلامي یا څه خفګانو نو ته د مونږ رورې او تا ته خو ما وویل لکه ګوره دا ورمړ نیوز ده نو تاسو له پکار دا دي چې بالکل که د هرې فاټۍ وي که د کتاب وي که د ګین وي که د بیټ وي او که د نون شین سین وي هغه تاسو لکه مطلب دا ده چې ورلزئ د هغې ماینډ هغې رای ګورئ نو ټیک ده تاسو یو طرفیز شئ بیا روان وئ دا چې کم دا د ګیس منصوبه الحمدللہ کہ څوک وایي چې مونږ قوم سره کیا وعدہ پورا کیا نو تم نے کس کے پن سے وعدہ کیا تھا اور کس منہ سے وعدہ کیا تھا موی کا وعدہ کړی دا نو الحمدللہ مونږ ارباب صاحب سره په دې باندې شل پیری خبرې کړې دي او په دا پیپونه مونږ خښ کړي دي تاسو ته به یاد وي د دې ما سره تصویران ویډیوګانې شته خدا نه چې لکه تصویر وباسه کړه پټو تصویر وباسه کړه په فیسبوک نو خلک هم نه تنګو او دا پیپونه مونږ خښ کړي زه به تا ته هغه پټوان وټساپ کما اوس نن چې کوم دا
څه خلک راځي او دا منصوبه خرابوي نو مهرباني دی وکړي دی د لږ په کلار شي انشاءالله د رمضان نه مخکې دا ګیس چې څنګه تاسو ته مونږ وي چې د ارباب صاحب د پنډ شوی ده او د ارباب صاحب کړی ده نو دا موږ ته پته ده مونږ پکې یار سوالونه کړي دي بار بار مرابطې کړي دي یو ځل نه په 1000 بار باندې نو انشاءالله چې ورمړ قوم سره که مونږ کومه واده کړې وه نو هغه د ارباب صاحب د پنډ نه مو کړې وه او که چا د بل چا د پنډ نه کړې وي چا راته وی دا زبیر علي صاحب کړی ده نو ما هغه خو یا مطلب دا ده چې پته نه لګي چې یا خو یې حل پوه نه ده اخیستی خو به هر حال مونږ چې څه وعدې کړي دي او ارباب صاحب چې کومې وعدې کړي دي نو هغه به ترسره کوو او که دا کریډټ تاسو څه خپل پرسنټیج غواړئ نو راشئ خپل پرسنټیج به ورکړو خو د مونږ غرض په کار کې ده او ارباب صاحب صرف دا نه په انکو دامان په ګلوزو مامنځو کې په مړه پتو ادریمې کې هر ځای کارونه شروع دي نو دا مونږ ته پته ده ښه وارنټۍ سره وي دا د ارباب صاحب د پنډ نه کېږي او انشاءالله چې دا به مونږ سر ته رسو رمضان نه مخکې به دې قوم ته ګیس ور رسوو رمضان نه مخکې به انشاءالله ورمړ قوم ته ګیس باندې به مالامال کېږي د دې دلته کې چې کوم دا پیپ تیریږي د 2 کلو ورمړو ته تیریږي د سر کلو ورمړو ته د دې کې صحیح سشته یاره دلشاد بھائی د دې خو شاید چې تاسو ته پوره علم نه وي د بالا چې کم کنیکشن د هغه د پورې غاړې نه ده د هغه سایډ نه مونږ هغه ټي بي ایس هم کتلی دي خو ورمړ بالا ته پکې دا فایده ضرور شته چې دا چې نه اورلوډ به کم شي چې دلته کې ته نه مونږ یعنې میانا ته کم ګیس تلو یا پایانو ته کم ګیس تلو هغه به دې ته دلته کې سټاپر ولګي چې دا سټاپ شي نو دا به انشاءالله امید لرم چې تاسو ته به د نم څه فایده راشي کتونکي د مونږ سره اوسي کم کار چې شروع دی دا هم درته ښایو او شهزاد خان سره هم یو دوه خبرې کوو کتونکو شهزاد خان مونږ سره ولاړ دی دی سره هم یو دوه خبرې کوو شهزاد خان السلام علیکم وعلیکم سلام جی شهزاد خان دا راته ووایه کومه منصوبه چې شروع شوې وه د دې لږ دلایل راته بیان کړه چې دا څنګه شروع شوې وه دي دا که ستاسو خیلی تاسو یو د آیس خلاف په میانه کې یو پروګرام کړی نایې کې نوشاد وویل چې زموږ د ګیس مسله ده پکې تقریر وکړو چې نه ایم این اے شته نه ایم پی اے شته د الله فضل سره ایم این اے هم شته او ایم پی اے هم شته زموږ ما ورته دا وویل چې ارباب صاحب ستاسو دپاره د جي ټي روډ نه منظوري کړې ده خو د ګیس کار چې کم دی په مزه کېږي او موږ چې قوم سره کومه واده کړې وه هغه هم د عملي شکل سره دلته پوره کړه دا مونږ د قوم سره واده کړې وه چې تاسو ته مونږ دا دلته جینټ لګو تاسو ته به مونږ ګیس پوره کوو جینټ ولګېدو دلته کې دا 2 کلي ورمړ چې کوم دي دې کې دوی ته خو به دا ګیس ځي په دې کې د دې سر کلي ورمړو طرف ته پکې تاسو څه سوچ او منصوبه شته پکې ما ګل بادر ناظم اوس ما سره ملو شو ستاسو لپاره مونږ یو دا منصوبه کړې ستاسو په کلي کې چې کم لینډ دی دا ټول لیک دی ستاسو پیپ ما روړی په بنګله کې پروت دی ابرار سره ما مشوره کړې وه اصل کې ابل یو مړی شو هغې درېیمه ختمه شو ابرار ته ما وویل ستاسو دا مین 4 انچي لینډ چې کم دی دا درته مونږ منظور کړی دا ټول لیک به ختم کړو د دې مخ نه تاسو لپاره مونږ یو نقشه د دې سره هم ټچ کوو د خیر انشاءالله ګیس څه پته لګي چې یاره دا به د روژې نه مخکې راشي روژې نه مخکې به انشاءالله تاسو ته ګیس چالو شي په عملي شکل کې به یې چالو کوو انشاءالله دا مو واده کتونکو دلته کې چې کومه منصوبه شروع شوې ده ورمړ قوم ته چې کوم د ګیس سہولت راځي هغه چې د هرې پارټۍ والا کینډیډیټ وي ورکر وي ایم پی اے وي ایم این اے وي هغه چې د هرې پارټۍ والی خو چې د ما ورمړ قوم ته خیر راوړي مونږ به د هغې تایید هم کوو ستاینه به هم کوو دکه شهزاد خان چې کوم دی دی سره مونږ هم خبرې اترې وکړي الله دې د دی عزت وکړي چې زما غوندې یو ناچیز سړي ته یې کال وکړو 2-3 کال یې ما ته وکړله خو دی له ما ځان راورسولو چې تاسو دا کومه منصوبه چې مونږ شروع کړې ده دا لږ د خپلې کیمرې په سترګه باندې د دوی هغه کم بیان چې دی هغه هم تاسو ته مونږ واورولو منصوبه هم تاسو ته مونږ وښوله هغه
چې هر یو سړی وي هغه ما ووایي چې هغه هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هر یو MP وي هغه زنده‌باد هغه کارباب امیر هغه هم زنده‌باد هغه که اشتیاق ورمړ وي هغه هم زنده‌باد هغه که خوشدل خان وي هغه هم زنده‌باد او هغه که بل وي هغه هم زنده‌باد وي خو چې زما ورمړ قوم ته سہولت راځي که گورنر صاحب د دې نه پشته چېرته هوش راغو هغه هم زنده‌باد وي خو سہولت دې زما کلي ته راوړي په ډېره مینه خپل هوس رشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته